السلام علیکم ملګرو. پاکستان په مقابله استرالیا لومبنی ټیسټ د دویمې ورځې لوبه اختتام ته رسېدلې ده. استرالیا ټوټل ټیم په 487 رنزونو باندې اوټ شوی دی. اخرنۍ درې وکټې د پاکستان بالرانو ډېر زر ایستلي دي. پرون په 346 رنزونو باندې شپږ کلاړیان اوټ. نن د دویمې ورځې لوبه 346 چې نه شروع شوې وه چې څلورو وکټو پارټنرشپ هم پکې د یو وکټې لګېدلی دی. سکور کارډ طرف ته راځو، تاسو له په سکرین باندې ښکاري جي دې کې چې کوم پارټنرشپ لګېدلی و هغه د میچل مارش او الکس کیری لګېدلی چې میچل مارش پکې 90 رنزونه کړي په 107 بالونو باندې. د اوډیای غونډې یو قسم له بیټینګ کړی دی. بیا الکس کیری په 34 اوټ شوی دی. میچل مارش په 90 رنزونو باندې اوټ شوی دی، سینچري نه ده وهلې. سټارک په 12 اوټ شوی، کیومنز 9، نیتن لاین 5 او هیزل اوټ 4. چې ښه بالینګ پکې عامر جمال کړی چې شپږ وکټې ایستلي دي، 111 رنزونه ورکړي دي جی او 20 اورونه کړي دي. شاهین افریدي 27 اورونو کې یو وکټ ایستي، 96 رنزونه ورکړي دي. خرم شهزاد 22 اورونو کې 83 رنزونه ورکړي، 2 وکټ ایستلي دي او یو وکټ پکې فهیم اشرف ایستلي ده. چې د پاکستان یو سپینر بالر دی آغا سلمان چې 27 اورونه کړي دي او 86 رنزونه ورکړي دي او وکټ پکې یو هم نه دی ایستلی. مطلب د پاکستان چې کوم د سپینر دی بالر دی به خامخا سپینر بالر ضرورت په دې ټیسټ میچ کې خامخا محسوسوي جی. اوس کله پاکستان بیټینګ پکې هم شروع شوی، ښه سټارټ ایستلی دی. په 132 رنزونو باندې 2 کلاړیان اوټ شوي دي. عبدالله شفیق په 42 رنزونو اوټ شوی دی. امام الحق په 38 رنزونو باندې په بیټینګ باندې ولاړ دی. شان مسعود په 30 رنزونو اوټ شوی دی. خرم شهزاد په 7 رنزونو باندې په بیټینګ ولاړ دی جی. د استرالیا طرف یو وکټ میچل سټارک ایستلی چې 21 اورونه 24 رنزونه ورکړي. سوري 12 اورونو کې 24 رنزونه او یو وکټ ایستلی دی. یو وکټ نیتن لاین ایستلی چې 13 اورونو کې 40 رنز ورکړي، یو وکټ ایستلی دی. نیتن لاین سپینر بالر دی، میچل مارش فاست بالر دی، یو وکټ فاست ایستلی دی، یو پکې سپینر ایستلی دی. وګورو بچ استرالیا سپینر بالر نور وکټ یې خلی کنه، ځکه پاکستان په سکواډ کې سپینر بالر داسې نامې ګرامي نشته. ساجد احمد ورغلی دی، ابرار احمد انجرډ شوی او ساجد احمد ورغلی بار زم هغه هم په دې میچ کې نه شامل کړل شوی. یاسر شاه په کارو په ټیسټ میچ کې د سکواډ کې ځان سره وساتي، خو دای داسې نامې ګرامي سپین بالر دای سره نشته جی په دې سکواډ کې په دې کومه دوره ده کې دای داسې ښه بالر نه دی پک کړی جی. نو دا د دویمې ورځې مکمل لوبه وه چې په دویمې ورځې په اختتام باندې پاکستان په 132 رنزونو باندې 2 کلاړیان اوټ دي جی. په کریس باندې امام الحق ولاړ دی په 38 رنزونو باندې چې امام الحق 38 رنزونه کړي دي خو 136 بالونه یې وهلي دي جی. ریل ټیسټ اننګز چې کوم دی امام الحق روان کړی 27 سټرایک ریټ سره بیټینګ کړی جی. عبدالله شفیق په 121 بالونو باندې 42 رنزونه کړي. شان مسعود په 43 بالونو باندې 30 رنزونه کړي او خرم شهزاد 18 بالونه وخلي دي او 7 رنزونو باندې نټ اوټ ولاړ دی جی. سبا چې کوم بیټینګ سٹارټ کیږي د امام الحق او د خرم شهزاد به سٹارټ کیږي. د نه علاوه بابر اعظم هم پاتې دی، سعود شکیل دی بیټینګ لاین اپ کې، سرفراز احمد دی، آغا سلمان دی، فهیم اشرف دی، شاهین افریدي دی، عامر جمال دی جی. دا پاکستان سکواډ دی چې دای به بیټینګ ته راځي جی. نو ګورو چې پاکستان دا رنز پوره کوي کنه، لیډ په د پاسه ورړی یا ته سکور پاتې کیږي، دا به سبا ورځې کې پته لګي جی. فاست ټریک ته ګورو چې پاکستان څنګه په دغه پیج باندې پرفارمنس کوي. ډیره زیاته مننه جی. والسلام.